دا د باجوړ ضلعي هډ کوارټر هسپتال دی چې د کرفیو له وجې د هسپتال مخې ته ټول مارکیټ سړک بالکل سنسان او ویران پروت دی او دا د باجوړ هډ کوارټر ښار بازار دی. تاسو ته په نظر راځي چې دا هم د کرفیو له وجې بند دی. انتظامیې د 24 غنټو د بیګا شپې نه تر د نن شپې 1 بجې پورې دلته هم کرفیو لګولې ده. د ښار بازار، د عنایت کلي بازار او د ناوګۍ دا 3 غټ بازارونه دي چې دا به بند وي. نو په دې کې په کرفیو پورا عمل درآمد شوی دی. بازارونه بالکل دا بند دي. دارنګې دا مین سړک د مونډه نه ښار ته او د ښار نه ناوګۍ ته چې دا پېښور شاهرام ورته ویلی کېږي، دا هم په مکمل توګه بنده ده. او دارنګې دا تاسو ته ښکارېږي چې دا پولیس سپاهي ولاړ دی او که څوک چېرته څه ضروري کار وغیره څه پسې راوځي هم بازار ته، نو دا یې واپس کوي چې بس کرفیو دا پابندي ده، تاسو واپس کېږئ. بهرحال سورلۍ هم کافي تعداد کې په نظر راځي چې شته خلک د یو ځای بل ځای نه راغلي دي، نو د هغې دپاره 1 نیمګاړی د دې باوجود هم راوتی دی. نو لازم خو دا وي چې په دا وخت باندې لږ احتیاط وشي. په باجوړ کې، په پشت کې، ارنګ کې او برنګ کې په دې ایریا کې کرفیو چې کومه ده نو هغه ختمه شوې. بازارونه کولاو دي، عوامو ته تګ راتګ اجازت شته، خو البته دا مین سړک باندې پابندي ده. او دې نه علاوه د ماموندو په 20 کلو کې د 14 اګست پورې به کرفیو وي چې نن یې 2مه ورځ ده، یعنې 3 ورځو لپاره کرفیو لګېدلې وه او سبا د ورځې د 11 بجو پورې به لا هلته کرفیو نافظ وي. نو دا د باجوړ تازه ترین صورتحال دی.